صحابه رضی الله تعالی عنهم هغوی د محبت یو غرونه او محبت داسې نه چې صرف په زبان باندې هم او په خپل جان باندې هم او په خپل مال باندې هم هغوی په هر حال کې د نبي علیه السلام د طریقې خیال ساتلی او محبت دومره انتها ده چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم لاړې مبارکې به ځمکې ته نه پرېښودې د نبي علیه السلام د خولو مبارکو نه خوشبو به تلله چې کله به چا کره واده و د ناوې لپاره به د نبي علیه السلام د مبارک بدن نه خولې راوړې او هغه به پرې لګولې د هغې دومره ښایسته خوشبو وه او بیا به څو ورځې به په هغه کور کې خوشبو وه نبي کریم صلی الله علیه وسلم به چې په کومه لار باندې لاړې په هغه لار باندې به مخصوصېده چې په دې باندې پیغمبر علیه السلام تللی ځکه چې د نبي علیه السلام د بدن مبارک نه به خوشبو خطا انسانان او صحابه خو څه کوي چې کاڼ عمر سره محبت ساته نبي علیه السلام لاره باندې تېرېدو یو کاڼي ورته وي السلام علیک یا رسول الله نبي علیه السلام د سلام جواب ورکړو ویې فرمایي دا هغه کاڼی دی چې د نبوت د مخکې به هم دې کاڼي په ما باندې سلام اچوي یو ځلې ابو جهل په لاس کې کاڼي نیولي و پټ کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخامخ شو ورته وایي زه ایمان راوړم خدا راته ووایه چې زما په دې لاس کې څه دي نو چې څنګه نبی علیه السلام د هغه لاس ته په ګوته باندې اشاره وکړله د هغه د لاس نه اواز راغی لا اله الا الله محمد رسول الله د هغه د لاس نه کاڼو چغې وهلې کلمې ویله نبی علیه السلام ورته وایي اوس به ایمان راوړه که نه بیا یې ایمان راغلی یعنې د ابو جهل زړه د کاڼي نه ډېر زیات سخت کاڼو کلمه وویله لیکن ابو جهل کلمه ونه ویله دغه رنګې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرشتو د پاره یو جبریل علیه السلام ورته یو ځل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو چې راغلئ ما ته پته ولګېده چې زه به جنت ته ځم وایي د دې نه مخکې ما ته پته نه وه چې زه جنتي یم او که نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو کس ملاقات ته راغی اوس شپه ده او د څوارلسمې سپوږمۍ راختلې ده او دی د نبي علیه السلام سره مخامخ ناست نو کله د نبي علیه السلام مخ مبارک ته وګوري او کله سپوږمۍ ته وګوري بیا ورته وګوري بیا وګوري دوه درې ځلې دا چل وکړو اخره کې وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا حسن او جمال د دې څوارلسمې سپوږمۍ نه ډېر زیات دی وایي ولې دې ورته کتل وایي ما د هغې رڼا ته هم کتل او ستاسو مخ مبارک ته ما کتل والله ستاسو د مخ دا رڼا د سپوږمۍ نه زیاته تېزه محبت د صحابو هغه ډېر زیات د نبي علیه السلام سره یوازې داسې نه چې صرف په خوله باندې نه جان او مال هغوی په نبي علیه السلام باندې قربان کړی و ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې راغی عمر رضی الله عنه د کور نیم مال راوړی نبی علیه السلام ته یا رسول الله نیم مې کور ته پرېښودو او نیم مې تاسو له راوړو چې کله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغی نو نبی علیه السلام ورته وفرمایل وا ابوبکر کور کې دې څه پرېښودو وایي د الله او د الله د رسول مینه مې کور کې پرېښودو ټول مال یې راوړو او د نبي علیه السلام مخې مبارکې ته کېښودو چې تاسو د جنت دپاره د چاندې اعلان کړی زما د سیډ نه خپل ټول کور هر څه مې راوړل او دا جانم زما قربان ولاړ یم درته او مال مې در باندې هم قربان دا مې مال راوړل دې وجې نه حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ډېره زیاته هم مینه وه
او دې ناتخوانو ناتونه وی یو پیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای اے نبی صلی الله علیه وسلم یو څو شعرونه درته وایم نبی علیہ السلام ورته وی او فرمایا وایا ورته وی واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب فكأنك قد خلقت كما تشاء ورتوي يا رسول الله واحسن منك لم تر قط عيني قسم دې ستانه خيسته چرته خيسته بندا او خيسته پیغمبر کله سترګونه لیدلې او بیا ورتوي واجمل منك لم تلد النساء او ستاونته کې حسين او جميل چرته کې د میندو نه پیدا شوی نه دی او بیا ورتوي خلقت مبرأ من كل عيب وی الله جل جلاله ته د هر قسم عیب نه پاک پیدا کړي فکأنک قد خلقت کما تشاء وی داسې پیدا کړي ته به ویږي نتا ورته ویلم چې ما داسې پیدا کړ دیو جن زما عزت مندو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې چې کله زما استاد زندگی شروع شي نو بیا به حلب نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت زړه تراشي او په زندگی کې به آرام او سکون ملو شي بیا